दहशतगर्दी, नायाब को नायाब को नायाब को नायाब को नायाब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ैम सा सुरूर सा सुमलगर मोहम्मद ज़ुबैर खान तासु गोरे स्वाद न्यूज़.com कतुन को दा वक्त मों स्वाद प्रेस क्लब के मौजूद यू चे 13 रोज़ो के चे ख्वाजा सरो जे कम ताणा माने हमला करो दागे खिलाफ चे फायर दर्ज के दागो दागे पहुंच बंच दे रोडून दरावती वस दा वक्त आगे प्रेस क्लब के प्रेस कॉन्फ्रेंस को यो मलगर जमु सरवलाड दा सर खबर तेरे को च दिरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वले को दी मेन मकसद से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जमंग मेन मकसद दा چې دا कम ظلم زیاتې روان دي دا دی بند شي دا ظلم زیاتې ولې چې خواجه سره هم انسان دی ولې موږ دا نه وایو چې صرف خواجه سره زیاتیات کېږي جنکو سره کېږي واړه ماشومانو سره کېږي خواجه سره هم انسان دی نو زه دا ویل غواړم چې سواد دومره ښایسته علاقه د سواد هر ځای کې صفتونه کېږي سواد کې دا کم ګنده خلک دي دا ګندار کتونه چې کوي نو دغه دوی سره دی भरपूर لکه چې څه ظلم کړی دی ظلم ځای سزا میلاوه شي او بله خبره دا ده په پولیس باندې خو موږ ډاډه یو پولیس زموږ خیال ساتي زموږ د حفاظت دپاره دي او چې پولیس راځي داسې په موږ باندې راږدي او موږ سره داسې حرکتونه کوي موږ به د عوام نه څه ویاګیله کوو دا راته ووایه چې اوس چې تاسو کانفرنس وکړو په دې کې چې نایاب چې کوم خپله قصه وکړه هغې سره زیاتی شوی دی نو د هغې باره کې تاسو وایئ موږ د هغې باره کې دا وایو چې نایب سره چې څه زیاتې وشو هغې چې څه زیاتې تېر کو په ځان یې تېر کو لکه موږ دا وایو چې بقاعدې بل انسان سره ونه شي بل زموږ فیلډ وال سره دې ونه شي ولې چې دا زیاتې دي او زیاتې ته به زیاتې وي مننه کتونکو د دې ملګري خبرې تاسو واورېدې موږ به د نورو ملګرو سره هم خبرې کوو چې هغه په دې هکله څه وایي راځئ موږ سره کتونکو سنور ملګري سره ولاړ دي هغو سره به هم خبرې اترې کوو چې یاره دې سره کوم معاشره کې چې کوم زیاتی کېږي د هغې سره چې ظلم زیاتی کېږي ځکه چې دا ډېر بې ضرره خلک دی دوی د خپلو حجرونو چې دی د هغو پورې محدود دي د خلکو په خوشحالۍ کې خوشحاله دي څه ملګري موږ سره ولاړ دي هغو سره خبرې اترې کوو چې هغه به دې هکله څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایه خپله پېژنګلو راسره وکړه نوم دې څه دی او نن چې دا کوم زیاتی شوی دی د دې باره کې څه وایي जी ज़माना महक दे स्वात मिंगा और बदकी की बात की गमा और जमुंग सरदार जे ज़्यादा शे जमुंग यो मरगरे पसी पर कमरे तदरे का सन खतले पोशे पर जोर तमाचे बांधे आगे सर ज़्यादा होकड़ा ब्याई पर जोर बोस्तो जमुंग तानी तलाड़ो नो ए प्यारी कट को जमुंग पुलिस और ऐसे चोए 10 मिनट के जमुंग का सन रावलो नो जमुंग अलता ताने की यो घंटा नास तो ब्यावई चे अलता अस्पताल तलाड़ शे अलता मेडिकल को ची अगर चीचा ज़्यादा करे कसान अलता राल पोशे अगो मख के जमुंग पुसे तमाचे बोट कड़ा और ऐसे चोल्टा जमुंग ख्वाजा सराव सर बदमाशी कोलो अगर कसानम तमाचा बोट कड़ा अगो मख की वो तख्ती दो नो जमुंग मेडिकल मगे नायब बदली को नो दा खुद नाजेज़ कई पुलिस वाला जमुंग सरा और इस पे पर 3 बजे में चापाई वाले सलूर बजे में चापाई वाले आखिर जमुंग का सोर्स सदी दा हुकूमत खुद योला तनख्वागानी वर कई नो ख्वाजा सरा ला सोख सवर कई ची दा दुमरा ज़्यादा कई जमुंग सरा تاسو را بجې پوښتنه کوم تاسو راته خپله پېژنګلو وکړئ نوم راته ووایئ چې یاره صحیح حساب دی تاسو ته چې کوم زیاتی شوی دی په دې هکله تاسو وایئ السلام علیکم زیاتې خو زموږ سره ډېر شی دی ځکه اجراګان بند دي د هغو ضمانت هم ونه شو او د اجراګانو نه کارډونه ماډونه هم اخیستي دي موبایل یې اخیستي دي د هغه یو اجرا نه د یوه توله سونه وه هغه هم ورکه شوه او زموږ سره زیاتې شوی دی موږ انصاف غواړو او اوس هغو غلطي کړې د هغو ته د هغو د غلطۍ سزا میلاو شوه ځکه چې په تاڼه باندې حمله کړې ده که نه نو هغه خو موږ منو چې هغو غلطي کړې ده خو د هغو ته د هغو د غلطۍ سزا میلاو شو نو اوس موږ انصاف غواړو موږ ټول خواجه سره راغونډ شوي یو چې موږ ته انصاف میلاو شي قدرمندو کتونکو دا وخت را سره د پیښور یو مېلمه ولاړ دی چې هغه هم د دې خواجه سره سربراهي کوي د خیبر پښتونخوا نه هغو ته به تپوسونه کوو چې یار نن دوی په دې پریس کانفرنس کولو ولې مجبوره شو څه مطالبات دي د هغې سره چې دی ناانصافي شوې ده بیا چې دی د هغې نه به دا پوښتنه هم کوو چې هغې کله د خواجه سره په تیش کې رالو هغې په پولیس سټیشن باندې حمله وکړه دې باره کې به دې هم تپوس السلام علیکم جی دا ټول نه مخکې تاسو ته موږ هرکلی وایو دا راته ووایي چې نن تاسو په پریس کانفرنس کولو ولې مجبوره شوئ او کله چې په تاڼه باندې خواجه سره حمله کړې وه دې مین وجوهات څه بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډیره مننه خبره دا ده چې هغې حمله وکړه نو مجبور شو حمله یې وکړه کله چې زه دا وایم چې خواجه سره غلطه وکړه خو هغې غلطه وکولې د هغې وروستو وجه څه وه د هغې وروستو وجه دا وه چې خواجه سراو په کور هغه خلک وخته کم خلک چې دوی ګرفتار کړي
هغوی د هغوی په کور وخته او د هغوی په کور کې په هغوی باندې ډزې وکړې. د هغوی چې کوم ډرسز ځوړند وو هغه یې هلته کې وشلولو. هغوی نه یې موبایلونه واخیسته. کوم چې خواجه سراج چې اوس 10 په جیل کې دي، کوم چې سرحاب چوک کې اوسېږي، عمراني نوم یې دی او هغه د دې تنظیم چې دا د دې سوات چې ده رهنما ده، هغه کسان چې راووته څنګه 107 دی چې دی فایار وکړو، دفع یې ولګوله چې د دې په کور وخته ډزې وکړې. په کور باندې چې چا راوخته ما دا اورېدلي دي چې د هغه مرګ هم چې دی نو هغه جایز دی، ولې چې ستا په کور راوختو او ستاسو په ځای باندې هغوی د مجبورۍ نه درله چې تاسو دفع دونه کمزوري ولګوله چې د عدالت هغوی ته په پرېښودو مجبوره شو او هغوی ستاسو چې کله درله نو تاسو एकदम دروازې بندې کړې. هغوی مو دننه نه پرېښوده. د دې مطالبه به تاسو اورېدلې وه، دننه به مو پرېښو. خیر هغوی چې څه مو وکړه، هغوی غلطه وکړه، د هغوی سزا به له تاسو ورکړه. خو چې کومې دفعې پولیس ځان له لګولي دي نو هغه د دې ماشومې د نایاب د ریپ مو لګوي او هغه د دې هغه چې کوم میډیکل رپورټ دی هلته کې پټ کو، هغه رپورټ ته مخامخ کړي. د دې په کور کې چې کومې ډزې وشوې، کوم ریپ وشو، د هغې دفعې کومې دي، زه هغه دفعې د دې نه غواړم. دې هم لکه خپله کلمه درسته کړي، دې خپله کلمه درسته کړي او قبلې طرف ته مخ کړي. مننه. کتونکو هغه خواجه سره چې د نایاب د هغې سره چې کوم زیاتی شوی هغه هم زموږ سره موجود دی. سره خبرې اترې کوو. چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته راته دا ووایه چې د مین وجوهات د دې خو دا چې مطلب ستا سره زیاتی شوی دی، بیا چې دی خواجه سره تاڼۍ ته رالو، هغې باندې چې دی د هغې خلاف ایکشن وشو، خو چونکې ته راته خپله قصه وکړې چې یاره صدر څه زیاتی شو، تا ته انصاف ولې میلاو نه شو؟ بس دا زه په خپل نیم خبر چې موږ سره دا زیاتې ولې کېږي او موږ خو چاته څه ویلي دي نه او نه زموږ چا سره څه دښمني ده. خو بس هغه ورځ خپل روم کې وم وچ پناهه 2 کسان رالو، ما پیژندوم نه خو دغه هغه ور وټکو چې پستول یې ډایرکټ راوکاږو، بوټ را باندې و چې خپل زیاتې مې وکړو. هغې نه پس بیا زه ځان سره خپل روم نه کوزولم، لاندې ګاډۍ م راویسته، په ګاډۍ کې باقي نور کسانو مو جو موبایل باندې وایي موږ دا راکوزو. چې زه ښکته کوزېدم ما ته یې وایي که غږ دې وکړو که نه وایي به دې سیوړو کې دنډس پورته کوم. جو څنګه دې ګیټ شو، جو ما خودی اجتماع چغې شروع کړې. زما دوستان راووتو، جو هغو دې زه چې څنګه دوستان مې راووتو نو زما دا لاس هغو ډېر کلک نیولی و، نو د دروازې سر دې دا لاس زما خلاص شو، خو هغو ډزې وکړې، خطا ولګېدې. جو هغې نه پس بیا موږ تاڼې ته رالو، تاڼې کې دا خبره وکړه هغوی تاسو لاړ شئ هسپتال ته میډیکل رپورټ وکړئ. چې موږ میډیکل رپورټ وکړو که نه رپورټ هر څه صحیح راوختو، میډیکل صحیح راوختو. هغې نه پس بیا دا کم کسان چې زیاتې کړي که نه هغه کسان ملګري رالو که نه او ډاکټران پې هغه رپورټ خرڅ کړو. هغې نه پس چې موږ دا ظلم زیاتې اواز اوچت کړو که نه چې دا زموږ رپورټ یې ولې خرڅ کړو، دا رپورټ خو صحیح و، دا یې خرڅ کړو. جو بیا هغو چې دی که نه نو پولیسان هم رالو او ډېر بدتمیزیانې زموږ سره وشوې. ډاکټرانو هم مذاق وړاوه او پولیسانو هم لکه چې وایي زموږ هېڅ نشي کولی. نو بس زه صرف دا ویم چې دا کم انصاف دی، څوک هم زموږ آواز نه اوري، څوک هم زموږ خبره نه اوري، موږ په الله بس پرېښې ده. مننه. کتونکو د دې نایب خبرې تاسو واورېدې، یقینا چې ډېر د افسوس مقام دی چې هغې سره زیاتی کېږي، چونکې هغې دا وایي چې زموږ د پولیسو نه علاوه بل دلته کې څوک اوري نه. موږ خپل فریاد چې دی هغه موږ پولیسو له وړو، خو چونکې دلته کې پولیس چې دي نو هغه هم د دې خبرې جوګه نه دي چې دلته کې مطلب دی هغو دا نن هغې چې دی په پریس کانفرنس کولو مجبوره شو. د هغې وجه دا ده چې د هغې 10 کسان چې دي هغه په هغې باندې فایار شوی دی او هغه چې دی د تورو تمبو لاندې دي. هغو د دې لپاره راوتي چې زموږ د ملګرو ته چې دی انصاف میلاو شي. زموږ د ملګري چې دي د دې په دې مینګوره ښار کې چې دي ژوند جواک کوي نو د هغو معاشره کې هم هغوی ته په صحیح نظر نه کته کوي. د هغې سره سره چې زموږ پولیس چې کوم دي نو هغو ته به موږ د خپل ویب سایټ په ذریعه باندې ریکویسټ کوو، درخواست پورته کوو چې د دې بې ضرره مخلوق سره چې دی کم سے کم انصاف د دې حق ته د اف آی آر درج کول یا داسې نورې مسلې چې دي هغې کې د پولیس چې دی خپل کردار ادا کوي. زما د پروګرام وخت پای ته رسېدی، بل پروګرام پر ما اجازت راکوئ. د الله په امان.